السلام علیکم. احسان الحق ملي صاحب، نن هغه 8 اکتوبر ورځ دغه دردناکه ورځ چې په دې ورځې باندې زلزله شوې وه. ستاسو د دې ورځې متعلق څه یادونه، څه هغه تکلیفات متعلق تاسو څه وایئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستا شکریا ادا کوم زعفران صاحب چې تا ماله نن موقع راکړله او دا ماحول احساس کړ چې زه به نن د دې المناکې او دردناکې او یو ډېر غټ دلخراش یادونه چې زموږ ورسره وابسته دي. نن هغه ورځ ده او 8 اکتوبر دی، تقریبا 15 کاله وشو د زلزلې. نن هغې حوالې سره به څه ګزارشات عرض کړم، چونکې هغې ورځې باندې زه خو دا ویمه چې د یو مسلمان دک ته د پوره مسلمانانو دی. هغې حوالې سره خو مونږ د ټولو مسلمانانو په غم کې او دک کې او تکلیف کې شریک وو او یو ما. ذاتي طور باندې زما والد صاحب چې هغه زما دپاره د جهان یو لویه سرمایه وه او سایه عاطفت وه. هغه مونږ چې کوم ځای کې دی کې ناست یو، د زموږ ناظرینو ته دا سکول ښولی شي د هغه د زندګۍ 13 کاله ډیوټي هغه په دې سکول کې کړ ده. میانګل استاد مرحوم، الله دې هغه له جنت فردوس نصیب کړي. هغو 13 کاله خپل د زندګۍ دې سکول کې تیر کړي دي او ډېر ښایسته انداز سره چې د هغه د یاد نن دا سټاف او زه دا ویم په زبان حال دا ګټې او دا دې سره چې کوم دا فاوشا کې هر څه دي دا ګواه دي. نو هغو زلزلې کې دوران سروس ان سروس وفات شو، شهید شو. چونکې ما لپاره ذاتي طور باندې دا نن یو ډېر یو دک زه محسوسوم او درد محسوسوم، چونکې فیصله د رب العالمین و د الله رب العالمین فیصلې دي. په هغې باندې زمونږ د رضا نه علاوه بل څه چاره نشته. په حیثیت د مسلمان زمونږ دا حق دی چې مونږ به په هغې باندې راضي وو. زه خصوصا نن هغه زما مرحوم پلار په زړه سار نه وریږي، الله دې وله جنت فردوس نصیب کړي. او د هغې نه علاوه چې څومره مرحومین دي زمونږ د خیبر پښتونخوا د کشمیر بالاکوټ هغه ټولو زمونږ رونه وو، مشران زمونږ د پلار په ځای وو. د هغو ټولو غم زما په زړه ورېږي. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها یو قبر ورور هغې باندې هغې اشعار ویل دي، ما ته ولیکل چې د مالک و د هغه ورور و شاعر، هغوی ما ته هر قبر د مالک ښکاري، هغې ما ته هر قبر بیا د عبدالرحمن ښکاري. زه دا عرض کوم چې د دې ټولو غم زمونږ غم دی، او څنګه چې نن ما ته نن انټرنل طور باندې یو درد او کیفیت نه زه دوچار یم، دغسې به هغه ټول غمزده خلق نن هغو ته یاد راځي، خپل خپلانو رشته دارانو، چاته به د رور، چاته د مور، چاته د خور، چاته د پلار چې هغه د جدایۍ نه دوچار شي دي، هغه یاد به هغو له ستاوي. نو زه تا عرض کوم هغه ټولو په غم کې مونږ شریک یو، ټول له دې الله جنت فردوس نصیب کړي. دنیا رب العالمین ډیزاین کړې داسې ده چې په دې کې خوشحالي نشتی دي، خو مونږ ته د خوشحالۍ تمه لګول ده. دې وجې نه مونږ بیا پریشانه کېږو، تکلیف او دک کېږي مونږ ته. نو زه چونکې زمونږ د سکول کې ما لوستي دي، زه د دې سټوډنټ پاتې شوی، ماتم پورې ما دلته لوستي دي. ما له هغه حسین یادونه خپل د استادانو، د والد صاحب عطاءالرحمن صاحب زموږ استاد و، نور استادانو هغه ریټایر شوي دي دلته نه. نن د هغو په ځای باندې موږ یو دې ځای کې زه هم دلته ټیچر یم، زعفران صاحب ته ومئ هغه زوړ یاد ما له ستاوي، او هغه ما هغه بچپن هغه زما مخې ته شی دی ټولو، او هغه کیفیت الله رب العالمین د خپل د غیب خزانو نه مونږ ټولو له صبر راکړي. د هغې نه علاوه زه ګزارش دا کومه چې د 8 اکتوبر کې زموږ قومي املاکو ته ډېر نقصان رسېدلی و. سکولونو چې کوم بلډینګان هغه ټول غورځېدلي وو، تباه شوي وو. نو زه عرض دا کومه چې زمونږ دا سکول چې دی د تا حال، چونکې خلق به اوس وګوري په دې لایو کې چې دا د چت نعمت نه محروم دی، او د دې من چې کوم خرچه شی ده هغه د ضایع کېدو طرف ته روانه ده. بلکل دې باندې تقریبا کروڑ نه برابره روپۍ به لګېدلي، هغه ضایع کېږي ځکه چې د هغې هغه پکړ د سیمټو چې کوم دی ختم شو بارانونو سره، واورو سره. دا یو پهاړي علاقه ده، نو هغه د ضایع کېدو طرف ته دا حالات روان دي. نو زه خو دا ویمه چې زمونږ د حکومت هره دعوه چې وه هغه په دروغو باندې مبني وه، هغه څه رښتیا شي نه دي چې دا به رښتیا شي.
چونکې د پی ټی آی حکومت خو په دې دغه کې راغی لیکن 15 کاله وشو د هغې نه مخکې چې کوم حکومتونه وو هغو هم موږ سره وفا نه ده کړې او موږ له لاس نه دی راکړی او دا حالات دغسې دي چې څنګه ښکاري زموږ د ناظرینو ته. زه ګزارش کوم د ارباب اختیار نه چې زموږ د راشنګ یو زرخیزه خاوره ده، د دې یو هوښیار خلق دی، تعلیم یافته خلق دی، نو د دې ایرا چیرمین سپریم کورټ کې هم درخواست ورکړی و چیف جسټس له او ایرا ورله جدا ورکړي او سټیزن پورټل باندې باقاعده د دې دغه شی دی ډي سي له کمشنر له او د هغې نه علاوه چې څه سورسز دي د میډیا هغه زموږ د غریبو خلکو خپل هغه د توفیق مناسب او خپل د دایره اختیار مناسب هغه د قانون په دایره کې رهتے ہوئے استعمال کړ دي، لیکن هغې باندې ارباب اختیار ټس نه مسي نه دي، هېچا پې څه ایکشن نه دی اخیستی. زه دا عرض کوم چې زما د اواز تر څه ځای رسي چې زموږ دا سکول مونږ ته انتهایی تکلیف دی دی کې دلته پلستر فرشونه او دا نشته دي، واړه چې کوم دی بیماره کېږي دوړو سره، چونکې خصوصا اوس دا د کرونې مرونې حالات دا دي نو هغې کې مونږ ته کلاسونه تنګ دي، واړه ډېر زیات دي او دا حال هم زمونږ زعفران صاحب ته د ناظرینو ته وښایي ایګزامینیشن حال دی دا هم دغسې روان پروت دی او چت نشتې باران چې وشي اوبه دندې کمرو کې ځي نو موږ یو سخت المناک صورتحال نه دوچار یو دې وخت سره او زموږ سره چې کوم باراني استادان دي هغه دلته پاتې کېږي نو د هغوی د رهایش لپاره چې کوم فیسیلیټیز پکار دي هغه هم نشته دي. موږ سره موږ خپل اپنی مدتاب تخت هغه یو کمره جوړه کړې ده زموږ ثاقب صاحب دلته کې هیډ ماسټر و هغې دور کې نو هغې کې خپل هغه اوقات تېروي ساینس ټیچران دي. نو زه ګزارش کوم خپل د ټول ارباب اختیار نه چې هغه د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره ریلیټ دي کوم زموږ افیسرز او د هغې نه علاوه زموږ ایم این اے صاحب دی، ایم پی اے صاحب دی او د هغې نه علاوه زموږ بالا حکام چې څومره دي چې هغه زما دا د غریبۍ اواز اوري چې په دې باندې د هغو خپل دغه واخلي او موږ سره د تعاون وکړي او دا یو زرخیزه خاوره ده د ټیلنټ نه ډک خلق دی پکې بچي دي ټیلنټډ بچي دي او د دې په بچو په مخونو کې موږ هر یو کې دا صلاحیت کتل او وینو چونکې زه پخپله دلته ټیچر یم او چې هغې کې د ډاکټر جوړېدو صلاحیت شته، د پروفیسر شته، د انجینیر شته، د قوم یو بهترین د مستقبل معمار جوړېدی شي او د ملک و ملت خدمت کولی شي لیکن هغه د سهولیاتو نه محرومه دي دا بچي او د ایجوکیشن دپاره د ټولو نه هم شی ماحول دی او ماحول لپاره لګي دا چې بهترین ځای کلاسي او سهولتي نو بچې په هغې کې ښه خوشحالۍ سره خپل تعلیم چې کوم دی هغه حاصلولی شي. د دې د وجې نه موږ د دې سهولیاتو نه محرومه یو دې وخت سره خپله دا جاړه فریاد موږ وزیر اعظم ته هم درخواست ورکړ دی نواز شریف چې وزیر اعظم هغه له ورکړی و د موجوده صاحب له هم ورکړ دی او د هغې نه علاوه ایجوکیشن منسټر له هم ورکړ دی، ډایرکټر له ورکړ دی، چیف سیکرټري له ورکړ دی، سیکرټري ایجوکیشن له ورکړ دی او د هغې نه علاوه موږ کمیشنر هزاري له ورکړ دی، هغې نه علاوه ایرا چیرمین له ورکړ دی، سټیزن پورټل باندې ورکړ دي او بچو په احتجاجونه هم کړي دي. عمران خان چې دلته مخکې راغلی و علي ته هغه وخت سره هغې نه علاوه چې دلته کې زموږ نور پرویز خټک صاحب زموږ سی ایم هغه راغلی و هغې وخت کې موږ خپل احتجاج ریکارډ کړ دی. نو دنیا کې په ملک کې موږ هېڅ داسې یو لار نه ده پرېښې چې هغه د قانون په دایرې کې رهتے ہوئے موږ نه یې اپناو کړي لیکن په هغې باندې چا ایکشن وانه غسته. اوس زموږ یو الله ته فریاد دی چې رب العالمین دې د دې خلکو زړونو کې واچوي چې موږ ته دا سهولت مهیا کړي. په کار خدا ده چې راشنګ یو تعمیري خلق دی او د تعمیري ذهن خلق دی او قابله خلق دی د دوی لپاره دې ځای کې انټر کالج وي کم از کم هغه بالکل هغه ادنا درجه دا ده چې دلته مونږ ته هایر سیکنډري سکول وي چونکې هغه خو لرې خبره ده مونږ ته چې کوم دا موجوده زمونږ دا د بلډینګ سټرکچر دی دې وخت سره دا به تباه شي یا به د دې راکولو څوک نه. زه ګزارش دا کوم چې مونږ سره د الله رضا لپاره څومره ارباب اختیار چې دې وخت سره دي نن به هغو هم میډیا استعمالي د 8 اکتوبر سره حوالې سره چې کوم سکولونه څه څه ځای کې چې دي هغه ډیمج دي او څه ادوره دي هغه مکمل شوي نه دي نو الله رضا لپاره مونږ سره دا تعاون وکړي او زه خپل له ایم این اے صاحب نه خصوصا چونکې هغه زمونږ یو شریفه او ښه عزتمند سړی دی او زمونږ د قوم مشر هم دی نواب دی زه هغه ته دا ګزارش کوم چې د الله رضا لپاره د دې بچو په مستقبل لږ رحم وکړه دا ستا بچي دي او دا د قوم معماران دي او دا اواز په اسمبلی کې اوچت کړه او زمونږ د دې سکول لپاره څه وکړه او زه خپل د ایم پی اے صاحب خدمت کې عرض کوم چې هغه د صوبایي اسمبلی په فلور باندې مونږ لپاره خصوصا د راشنګ سکول لپاره اواز اوچت کړي چې دا د دې تباهۍ نه او د دې د
ذلت نه مونږ دوچار یو چې الله مونږ له دې نه وباسي او مونږ ته دا سهولیات راکړی شي انشاءالله تعالی چې سهولیات راکړی شو بلډینګ جوړ شو او ښه ښایسته صفا سوتره ماحول یې ګراوند نو بچي به اسمبلي وکړي اسمبلي د ډسپلن حصه ده ایگزامینیشن تعالی نه یې مونږ ته به هغې کې اساني شي نو زمونږ دا بچي به یو بهتر مستقبل طرف ته ګامزن شي زعفران صاحب ما خپل دا ټوټه پوټه خیالات چونکې زه نن ډېر زیات خدای ګواه دی خفه یم او هره روز خفه د پلار سایه دا داسې یو نعمت دی چې دا د چا نه لاړه شي زندګۍ داسې ګړی نه چې هغې کې سړي ته نه محسوسېږي ما ته خو هر ټایم محسوسېږي زما پلار زه چې د سکول کې هره ګنټه کښېنم ما له د هغه یاد ستاوي خو خصوصا نن چې کوم دی هغه ما ته ډېر زیات تکلیف دی او دښ دی چې د هغه د جدایۍ نننی ورځ وه هغه موږ نه الله اخیستی دی دا دې ورته جنت فردوس نصیب کړي سره د ټولو مرحومینو نه زه به په دې یو د اردو شعر درته ووایم او یو به د پښتو یو مصره وکړمه په دې به خپل دل بهلا وکړمه او تا نه به رخصت واخلمه وي ښه ده چې وار د ګلو تیر شو ښه ده چې وار د ګلو تیر شو مدام د غم د رېږېدو را سره ونه او اردو شاعر دی هغه وایي پجمردگی گل پہ جب ہنسنے لگی کلی پجمردگی گل پہ جب ہنسنے لگی کلی آواز دی خزاں نے تو بھی نظر میں ډېره ډېره مننه زعفران صاحب که ته لږ څه وایې نو زه به دغه کړمه لږ ما سره خپل خیالات شیر کړه نعملي صاحب تا چې کومې خبرې وکړې ډېرې ښایسته خبرې وکړې زاړه د زلزلې هغه دردونه تکلیفات هغه نن بیا تازه شو او د سکول متعلق تاسو هم ډېرې ښایسته خبرې وکړې د دې باوجود به زه څه نشم ویلی دغه زموږ د سکول حالات دي